الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد سورة ابراہیم شروع دو رکو شوی دریم رکو دا مخی آیتونو کی منگویلیو ابتدا کی دا خبر شوه چې عالم پدې کې را روان دی دریز سلور پیر راضی عالم 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 نیو دلته کې پدې نهم آیت کې راغ عالم یاتکم نبأ الذین من قبلکم موږ ویلو د دې نرستو حالات د خلقو د مشرکانو د موحدینو سره د مبلغینو سره د پیغمبرانو سره سو مخکینی قومونو تذکره وکړه چې د نوح علی السلام قوم ته ګوره عادیانو ته ګوره سمودیانو ته ګوره دا غینرستو خلقو ته ګوره ډیر خلک داسې تیر شي دي چې هغه چاته پتم نشتی الله ته معلوم دی بل چاته نه دی معلوم پیغمبران راغلیو مسئلے بیان کړوا نو د خلکو داغي لاسونه داغي خلو ته ورسول خپل لاسونه خپل خلو ته ورسول یا خپل لاسونه داغو خلو ته ورسول وغیرہ خبره پدې کې شوي وي چې یا د غصې د وجې نه خپل لاسونه باندې چکونه لګول یا د تعجب د وجې نه خپل لاسونه خولې لویوړو او یا د چپ کولو د پاره اشاره کې چې او چپ کا خله بند کا نو هم سړی په خپل خله باندې لاس دی او بل خبره پکې دا هم و چې خپل لاسونه دا غخلو تورسول خله ولا بند کړي په زور باندې ولا خله بندګي ونسی ولا خله خبري باندې کې او بل دام کیږي چې صفقونه دا په خلو کې ور کوي چې دا تاسو په دین باندې پوهه راغلی دا تجو دا الله ډېر خوښوي چې پیغمبر کولې کله ساو کله صدا خبره پیغمبرانو ته کړې شوې دي نو کدی زمانہ کې چاته وکړې شي نو دا ناشنا خبره نه ده دا یو قسم تسلی هم الله رب العزت دې رستونو خلق لور کوي پیغمبرانو چې کوم خبره کوله ناغه ډیره په نرمۍ باندې کوله د خلکو په خیر خواهی باندې کوله خلکو ته تاسو بشر یې زمنګ پشان او منګه بشر یو خو الله رب العزت منگ بانے احسان کرلے منگتے وحی را لے گلّا منگتے دا مسئلہ دا توحید نصیب کرلا پخپلو احکام بانے دتلو توفیقی را کرلے او دلائلو پہ لحاظ سرا مختلف قسم دلائل ورطا پیش کول چې موږ په الله باندې توکل کوو او الله باندې توکل پکار دی ولې هغه الله ته پیدا کړي هغه الله تعالی رزق درکړي هغه الله داغه په کندر کې تووسه تا پس مکو ووسه دا څومره سيزونه چې ته استعمالې نو دا خو الله پیدا کړلی
نو ته بیا هم د هغه الله شکرانه ادا کړې. او نو الله باندې توکل کوئ، بروسه کوئ، اعتماد کوئ. او دا خلک چې کومې خبرې کوي، بدرد وي، تکلیفونه رسي، نو په هغې باندې به صبر کوئ. ورپسې د کافرانو، د مشرکانو، د مخالفینو د هغې یو خبره بله راغله، وی موږ به تاسو د خپل کلي نه وباسو، د دې ځمکې نه به یې وباسو، یا به زموږ دې دین ته واپس راځئ. الله رب العزت وی خفه کېږئ ما. دغه خلق چې تاله نن دمکی درکوي، سبا به د کلي نه وتی، ویستی شوی به دغه ځمکه به تیاریانه پاتې شوي، او دی کې به بیا موږ تاسو اوسو. خو ته به څه کې الله نه یره، الله ته د مخامخ کېدو نه یره، د الله د عذاب نه یره. دنیا دا ورپسې دنیا ختمیدون کې ده، دنیا ژوند ختمیدون کې ده، نو ورپسې قبر ده، د هغې تذکره وروستو راځي. او دلته کې د عذاب د جهنم تذکره کوي. د عذاب د جهنم د بعضې عذابونو تذکره پکې کوي چې غیر چاپېره خو به د دې نه ووري. کله چې اور سړي باندې بلیږي، غیر چاپېره تې ووري، نو سړي باندې تنده راځي. نو چې تنده راځي نو دی به اوبه غواړي، نو اوبه به کمزئ، یخې اوبه خو به نه وي، عامې اوبه به هم نه وي، نو سبی وینې سوي به وي. الله دې زموږ حفاظت وکړي، الله دې موږ وساتي. نو دغه څښاشه دلته کې هغه وینې زوي، دلته کې د ډنډې اوبو دا چې ته څکې، نو دا به اوسکې شي. دغه راواخلې په لپه کې، چونګ کې، په ګلاس کې راواخلې، په لوښي کې راوالې، ګوټ ګوټ لګیای څکې، نو اوبه څکې شي، څکې کېدل ګران دي. نو څه به کوي؟ هلته کې لاندې لړمونې سوځي، هلته کې هغه اوبه غواړي، نو دلته کې دا خو څکې کېږي نه. نو څه به کوي؟ یتجرعه، ګوټ ګوټ به کوي، تیریږي به نه، ولا یکاد یسیغه. او د هر طرف نه به د مرګ په شانتې خبرې، د مرګ په شانتې کارونه وي، لیکن دی به بیا مري نه، مرګ بیا نشتی. بیا مثال هم پیش کوي د دې د اعمالو. دنیا کې د دې اعمال څنګه کرامادین، رماد هغه عامې شګې نه دي، بلکې هغه شګې دي چې هغه بالکل د ایرو په شانتي ایری دي، یا د هغه شګه چې هغه بالکل ایره شوې غونته کې ده، بالکل مینه شوې ده. هغې کې هغه ذرات چې ته ګورې نه، هغې کې هغه شډلوالی ختم شوی دی، دانه‌توب په هغې کې ختم شوی دی، زګه نه ده، ډېره مینه ده. او چې کله په هغې باندې هوا راشي، نو څه چل کوي؟ دغه ایره دا پاتې کېږي نه، دغه کم چې دا لهی دی، دا لهی پاتې کېږي نه، چې کله وچي، لهی وچ کا کېده، نو دا بیا الوزي، شګي الوزي، نو دا ورته بیا څه شی دی؟ نو د دې اعمال هم دقې په شانتي دي. نو عمل لاړ واولوته، ایره شو، خاو واولوته، ختم شو، دې د عمل راټینګولی نه شي، نور طاقت یې نه کېږي چې زه نور عمل وکم. دا یې تذکره به کوي. سبا قیامت کې الله ته مخامخ کېدل دي، نو الله ته چې مخامخ شي، نو د هغې تذکره ده. یو طرف ته پکې دنیا کې هغه خلک چې هغه کمزوري وو، یو هغه خلک چې هغه غټان خلک وو، تکبر به کولوی به کولا. دنیا کې بعضی خلک هغه د سپینه جامه کې
او بعض خلک داسي چې هغه سپینه جامه کې نه نو سپینه جامه کې هغه د دین په شکل کې خلکو ته دین مخ کې کوي لیکن یہ بے دینی بے دینا او بعض خلک خداسي چې هغه د دین سره سکار نه وي هغه سیکولر خلک ناغي سره د دین سره سکار نه وي چې دین سره سکار نه نو خلک هغه په سیم رواني دواړه قسمه خلک دي نو حالت کې یو طرف ته دا غټان دي هغه د دین په لحاظ سره غټ یو هغه د دنیا په لحاظ سره غټ دا دواړه دي او بل طرف ته کمزوري خلک دي غریبانان خلک دي ضعیفان خلک دي داغي هغه تذکرہ برازي بیا ورپسې رستو پروکو کې بیا به تذکرہ راځي د شیطان بالته کې لګیاي هغه په مخ کې خبرې به خلک پیش کی داغي خبرې دي نو دلته کې دا بل علم هغه مرا روان دي راځي وقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړل لرسولهم خپل رسولانو ته لنخرجنكم من ارضنا چې خامخا او باسو مونږه تاسو د خپل ځمکینا د خپل ملکنا د خپل کلینا او لتعودن فی ملتنا یا بتاسو واپس کېږي زمونږ دین کې زمونږ دین ته واپس راځي زمونږ دین کې واپس نه نوځي یا زمونږ دین ته راځي بعض اشکال پکې کېږي او لتعودن فی ملتنا علما به پوهیږي طالبان به پوهیږي عود ویل کېږي دته چې واپس راشي نو واپس دیته وي سړی ته وتل نو واپس برازي نو دلته هو پیغمبر شرک نه دی کړی کفر نه دی کړی د خلکو مرضی خو نه د کړی نو دې څنګه وای چې اول تعودن فی ملتنا یا به تاسو راځي واپس زمونږ دین ته نو واپس نه دی د عود چې نو د عود په معنا د صرف د راتلو دی واپس راتلنه صرف راتلل او یاد ده چې لتعودن واپس راتله مطلب دا چې تسترو صبر تاسو غږ نه کاو تاسو زمونږ ملګری وای نو وس تاسو خلاف شروع کو وس تاسو زمونږ د دین نه اوته نو واپس راشي دا داغي په ګمان باندې دا بیا داغي په ځام دا فاوها الیهم ربهم نو وحی وکړاغي تا رب داغي لنهلكن الظالمین چې خامخا هلاکوم بظالمانو لرا کم چې ظالمان دي مشرکان دي کافر دي تاسو دشمنان دي تاسو مخالفین دي نو دا به هلاک کو ولنسکننکم الارض من بعدهم او خامخا او به وسو تاسو لرا پس مګه کې رستو د دینا دی چې کله مونږه هلاک کو نو تاسو بیا په دې ملک کې وسیږئ تاسو بیا په دې کلی کې وسیږئ د دې په دې کورونو کې به تاسو وسیږئ دا به تاسو له درکو ولنسکننکم الارض او خامخا او به وسو تاسو لرا په دې ملک کې په دې ځمکه کې په دې ملک په دې وطن کې په دې کلی کې من بعد هم رستو د هلاکت د دینا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید دا خبر دا هغه چا د پاره دا چې یریږي ماته د ودرې دونا وخاف وعید او یریږي زما د عذابنا سوچ زما د عذاب نه یریږي سوچ زما ته د ودرې دون یریږي سبا الله ته مخامخ کېدل یا الله ته ودرېږي حساب کتاب باور کو د دې نه یریږي یاره کوي نه الله وای دغه فائدې دغه بشارتونه دغه زیری دغه فواید دا باغیله ورکو واستفتحوا د خلکو فیصله طلب کړي بعضوی کافرانو فیصله طلب کړي موږ ما فیصله وکړه والا یا واستفتحوا پیغمبرانو فیصله طلب کړي پیغمبرانو او وتل چې الله زموږ او د دې منځ کې فیصله وکړي څنګه کوم تیرشیو شعیب علیہ السلام وی ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق نور پیغمبرانو میں یا اللہ زمانگ او دی پا منز کی فیصلو کے ناغی فیصلہ غوختا نو فیصلہ چکی گی نو سب کی گی وخابا کلو جبار عنید نو نامراد شو ناکامشو تباشو ہر آغا سوک چاگو جبار زورور و ظلم کون کے وعنادی و زدی لاڑو چرته لاړ نو دی دنیا نه چې لاړ نو په دې عذاب کې لاړ د خواب او خسرا تاوانی لاړ
نو چې کله داسې حالت کې لاړ نو چرته لاړ جهنم ته ورځید مې ورایه جهنم نو غیر چا پیر بيد د جهنم دې جهنم مزته ورځول هر طرف ته د ور دی لاندې ته ور دی خې طرف ته غس طرف ته مخې ته شاته لپاسا هر طرف ته ور دی نو ويسقى من ماء صديد او اس کول کېږي په دې باندې دا او بو وینو زونه دغه جهنميان وي الله رب العزت با د دې لپاره یو تنظیم داسې کړی دا سره چې کور جوړې نام داسې کوي چې کله کور جوړږي نو کور کې سلامي دا سراولي چې دغه اوپر راځي نو دا په یو طرف باندې زی نو دغه جهنميان چې په دې جهنم کې اوسېږي نو دا به په دې جهنم کې بسوځي دا به کله پلیکيږي او کله به سوځيږي او کله بسکیږي کله بسکیږي نو دې نه به ویني زوي وځي ویني وتی بېږي زوي وتی بېږي دا نهونه بېږي نو دا بزي یو طرف ته جمع کیږي نو داغه بازار له یو غټ تالاب به جوړ شوی نو یسقى من ماء صديد نو سکول کیږي په دې باندې هغه او بو چاغې د وینو زونه جوړ شي یتجرعه نو ګډ به کوي ولا یکادو یسیغه نږدې نه د چی تیری کی بنا ګډ بګې سره مړی کې نخلی هغه لاسګې راتل کې کمی تروي وبدي سړی ګډې کته لاچي او سړی اسکی مړی کې نخلی هغه وبخو د مړی د خطو شي نه خو آزاد شي دا نه تیریږي ښا پنجاب تلاشه بازه کې سړی خله ته وبو اچي سړی چې مالګې می خله ته واچولا نو سړی اسکې نشي هغه باندې خلک سو بیا او د سونه کوي او ابازي نور سيزونو کې استعماليږي انزلو کې دا غسل لپاره هم څوک نه استعمالي ولې اج سړي ځان ما واجب سره وي ټوله مالګا دا بازي په لګړې ډېر مالګيني نه لګي مالګيني ناغه بیا سکا کې م استعمالي دي شي او نور غسل وغیرہ کې م استعمالي لیکن بیا هم کله سړی ولام به سړی سپین شي سړی ځان ما چې سب پوری کړلی یتجرع ولا یکاد یسیغه نزدې نه چې تیر شي دا او ګډ بکې دي ویاته الموت من كل مکان او راضی ودتا مرګ بو ترازی د مرګ په شانتي حالات برازي من كل مکان د هر طرف نه مصیبت را رواني وما هو بمیت نو وې دې مړ کیدونکې مری بانا ولې مرګ خود سکل له یو پیر کنا د یو پیر مرشه د دنیا ژوند د ختم شوه د نو د تل اخرت تا وسالت کې مرګ بیان نه احادیث کې راتله مرګ برا وسته شي او مرګ بالال کړی شي او وی با الخلود لا موت نن نفس همیشګری دا بیا مرګ نشته نو دغه مصیبت برازي لګدل دغه وسړی نه هغه ورته او ورځه نه هغه اوس وځي مړ بشي کنه ډېر دي شي دي بعضي خلک پس کې سوي دي بعضي پس کې سوي دي کله کور ته اور لګیدل کله پېټرول پمپ ته اور لګیدل کله گاڑی ته اور لګیدل کله موټر سایکل باندې اور لګیدل سړی پکې مړ شي لګ وندګي سمره لمبای بس هغه وګي بس سړی مړی او دغه ځکه دیبا ورځ او شپه په دغه جهنم کې په دغه ور کې وي دغه ور کې بس وسی ولا یکاد ما هو میت وي نو دا د مرګ اسباب را روان دي د هر طرف نه لیکن د بمرینا و مه ورای عذاب غلیظ او د هر طرف نه بعید ده عذاب سخت عذاب دے دا ہر طرف نہ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرامات مثال دا کسان ہو چې کفر کړل د خپل رب نه انکار کړل کفر کړل د خپل رب سره اعمالهم کرامات اعمال د دې داسري لکائره اشتدت به الريح سخت را علا پاغي باندې هوا فی یوم عاصف باورز د جپاړ کې د جپاړ باورز باندې پدې باندې هوا رااله سخت هوا پیراغلا ناغه سجدي هغه ایره هر سیوال وزولي لا يقدرون مما كسبوا على شيء
دی قدرت نه لري په هغه سنا چې دی کم کسب کړل پس شي دو چې کم کسب کړل دا غي نه پس شي باندې دی قادر نه دی چې هغه راټینګ کی رایساری کی پاتی کی نشي کولای. دا اعمال د کفر یو سړی کافر دی د اعمال کې ډېر اعمال بکې ډېر کارونه بکې ډېر انسانیت والا کارونه بکې لیکن انسانیت دا کافر زوتای او دا خپل انسانانو تک انسانان وای مسلمانانو ته انسانان نه وای یا مسلمان چې ته انسانان دي مسلمانان په انسانانو کې نه دي داغي په نسبانه ولې چې وګوره حالت کې داغي هغه کم ظلمونه چې وګوره مسلمان سره هغه چې کوم جیل نه جوړ کړل هغه کې مسلمانانو لکم تکلیفونه ور کوي ناغه د انسانیت نه ډېر زیات خطه ورزيدلی زمونږ دلته کې هغه شی چې هغه ناروا دی هغه حرام دی داغه خوراک هم حرام دی داغه ساتلم ناجایز دی لیکن بعض صورتونو کې جایز دی داغه د پاره یا د بازي مرغان دی دا چې ته ساتي پنجره کې ساتي نو د پنجره با داغه مناسبي څنګه باندې ایبای کې سره لړکې دی پکې نشي دلته کې دی چې کم سینه جوړ کړي پنجرې جوړې کړلې کنټتارې دي چاپې را کړلې او پای کې سړې وکي ورننه استلې نو هغه کې نه کې ناشته شي نه سملاستې شي نه ودرې دي شي نه پډډا غوښته شي غیر چاپې رته کنټتار دي چل کې وسره دا انسانیت ته انسانیت دي شي ندی هغه خپل ته انسانان وای او د انسانیت د قدر خبرې کوي دا د انسانیت خلاف دا او دا انساني همدردی دا پلان کې ډینګه ده خپل ته انسانان وای مسلمان ته انسان نه وای نه الله رب العزت وای دغه لګي خلق لګي عادي دي بکار کوي کسب کوي دی با ډېر خخ کارونه کوي خکار کوي نو دې چا سره کوي د پښو سره کوي د سپي سره کوي د خنزیر سره کوي لیکن انسان سره نه کوي. ډېر کافر داسي دي چې هغه خپل مال دولت وسره ده هغه ځان سره یو سپه ساتل له نه چې کله دې مری نمبر نمخ کې مخ کې د یو وصیت نامه لیکلي هغه ټول هر څه د سپي پنوم کړي دا کورم د سپي پنوم دی د چې کم مال او دولت ته د چې کم بانک بیلانس ته هغه په د سپي پنومي اگر دا انسان لول نه ورکه دغه سپه خو ارزه کې گزاره کولای شي د خو ارزه خوري مردار دی خوري حرام دی خوري بل څه دی خوري بل څه دی خوري د انسان له نور کې چې انسان انساني همدردی ته چې زوتین انسان له خپل کافر له ورکزا ته سپي له ورکه پیشو پسیولی کی زمانہ مال دولت بینک بیلنس دا بدلی پیشوی دا حال لے او دی لگیا دی انسانیت همدردی دا وغیرہ وغیرہ دا لگیا دی زوتی لیکن چې کله دا مسلمان په خلاف کی راشی نو بیا دا انسانی همدردی نہیں نو دغم کافر که چرته د مسلمان سره چرته خېګړه وکي خو کی نو دغه داو کا نور سره سمره چې د خېګړې کوي ښه کارونه کوي ښه کارونه پکېم کې لارې جوړي ورې جوړي څه جوړي څه کوي څه کوي صفای ډېر خیال ساتي ظاهري صفای نور په خپل ما هو ګندني د دې بدن هم ګنده دي نو عمل هم ګنده دي نو زړه هم ګنده دي عقیده هم ګنده ده دې خدا سي دي نو دی چې کوم اعمال کوي نو ډېر خپل اعمال بخکاری انساني همدردی والا بخکاری په دې باندې ته ثواب ملاويږي الله وینا وقدمنا الى ما عملوا بل ذي الله وی وقدمنا الى ما عملوا من عمل منګه قص کړل هغه چې دا کافر کوم عمل کوي هر عمل چې کوي هر خيستا عمل ښه عمل چې کوي ښه کار کوي فجعلناه هبا منصورا وغرزول لمن هغه دوړه الوزول شوی دلته دې سره مناسبت ده اعمالهم کرامات اشتدت به الريح اعمال د دې داسې دی لکه یریدي چې سخت را لپاغه باندې هوا دا ورځ د جپان کې لا يقدرون مما کسبوا على شيء
دی قدرت نه لري دا هغه سنه چې کسب کړل پس شي ذالک هو الضلال البعید دا گمراهی دا ډیر لري د حق نه د حق نه ډیر لري گمراهی دا ډیر لري وتلی بل علم راغه هغه ان شاء الله بیا بل ورځ وایو سبا کې دې ان شاء الله چټي وشي پکې بل ورځ ګورو ان شاء الله الله دې سبا بل ورځ دور ورځې غالبا چټي راځي پکې وقال الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړل رسولهم خپل رسولانو تعالی نخرجنکم من ارضنا خامخا او باسمغه تاسو د خپل اسمکنا ول تعودن فی ملتنا یا وتاسو واپس کېږي زمغه په دین کې یا وتاسو راځي زمغه دی دین ته فاوها الیہم ربهم وحی وکړه دیتا رب د دې لنهلکن الظالمین چې خامخا هلاکو مونږه ظالمانو لرا خامخا به هلاکو وي ولنسکننکم الارض من بعدهم خامخا وصوبتا سلرا پس مګه کې رست د دینا پدې اسمګه کې پدې وطن کې بتاسو وسیږي ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید دا غچا د پارا چیریږي ماته د ودرې دون او یریږي زما د عذابنا واستفتحوا او دی فیصله طلب کړه وخاف کل کف جبارین عنید او نا مراد شو هر هغه سوچ ظالم او عنادی زیدی می وراه جهنم غیر چا پیر بيد دین جهنم ويسقى من ماء سديد او سکول کیږي با پدی باندې دا او وینو زونا یتجرعه ګډ ګډ به کوي ولا یکاد یسیغه نزدې ندا چې تیری شي ولا ویاتی الموت من کل مکان او راضی بدتا مرگ د هر طرف نه یا اسباب د مرگ برازي د هر طرف نه ما هو میت او نه به دې مړ کیدونکې و من ورائه جهنم و من ورائه عذاب غلیظ او غیر چا پیر به د دین عذاب سخت مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم کرامات مثال دا کسانو چې کفر کړل د خپل رب سره د خپل رب نه انکار کړل اعمالهم کرامات اعمال دې پشان د شغوري اشتدت کرامات پشان د ایرودي اشتدت بیري چې سخت را اعلی باغی باندې هوا فی یوم عاصف پاورز د جپاړ کې لا يقدرون مما کسبوا علی شیء دی قدرت نه لري د اغنا چې کسب کړل پس شي ذالک هو الضلال البعید دا گمراهی دا ډیر لري د حق نه الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين نازل بكلمات تبع السبحان الله صلى الله عليه وسلم تغفر لنا وترحمنا وحاسبنا